بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې 161 نمبر سبق دی او الدرس الثامن والثلاثون یعنی 38 نمبر درس دی. دا 38 نمبر درس نن ان شاء الله زموږ تمرین دی. په تمرین کې موږ له دوه سوالونه راکړي، ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ، د پښتو جملې راکړي وي د دې نه تاسو عربي جوړه کړئ، او دویم سوال راکړی ترجم بالبشتونیه، تاسو پښتو کې ترجمه وکړئ، د عربی جملې راکړي د دې به موږ پښتو جوړو. اول سوال کې رااله د پښتو جملې راکړي عربي به جوړو، دویم سوال کې د عربی جملې راکړي پښتو به جوړو. نو دا ترجم چې دی کنه په دې ځل پوهه کوي، دا د امر صيغه ده. ترجم چې سړی ته ته ترجمه وکړو هغه ته ترجم. ٹھیک شو جی. دا دوانه طرفونو ته د دوانه سوالونو بالعربیه عربی کې، بالبشتونیه پښتو کې. اصل کې په کتاب کې دی ترجم بالاردیه، په اردو کې ترجمه وکړو، حالانکه موږ دا کتاب په پښتو کې ټول حل کوو، نو ځکه ما د اردو په ځای باندې پښتو لیکلی دی. اوس اول نمبر د پښتو جملې موږ لاره کړې، دا د مدرسې خادم دی. چپړاسي، نوکر، خادم دا ټول یو خبره ده. نو دا د مدرسې خادم دی، دا د مدرسې خادم دی. د دا دپاره موږ هذا استعمالو، او د مدرسې خادم مضاف مضاف الیه دی. د دې مطلب دا دی یعنی دا به د دې به عربي جوړو خادم المدرسه، خادم المدرستی، خو عرب دا ګول تا ها ساکنه وایي، خادم المدرسه. هذا خادم المدرسه، دا د مدرسې خادم دی. دویم جمله راکړي دا نیک سړی دی، دا نیک سړی دی. د دا دپاره هذا اسم اشاره ده. رجل صالح موصوف صفت دی، یعنی نیک سړی دی، نیک سړی. رجل صالح نیک سړی دی. هغه د منځ پابندي کوي، هغه د منځ پابندي کوي. یواظفو، واظف یواظف موظفتا باب مفعله نه دی، د ثلاثي مزید فی صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع. علی الصلاة یواظف، هغه پابندي کوي، علی الصلاة د مانځه، هغه د منځ پابندي کوي. اوس درېمه جمله راکړي په صدق او امانت سره کار کوي، په صدق او امانت سره کار کوي، امانتدارۍ سره کار کوي. یعنی یعملو، هغه کار کوي، یعملو هغه کار کوي، بالصدق والامانه، بالصدق والامانه، بالصدق والامانه. هغه په امانت سره یعنی په امانتدارۍ سره، امانت بالصدق والامانه، په صدق یعنی په سچایۍ سره، په ریښتوني سره، یعنی د زړه د خلاصه او د امانتدارۍ سره کار کوي. سحر وختي درسګاه کولاوي، سحر وختي کلاس کولاوي، درسګاه کولاوي، درسګاهانې کولاوي، کلاسونه کولاوي. نو یفتحو هغه کولاوي، الفصول صباحا، يفتح الفصول، يفتح الفصول صباحا، هغه سحر کلاسونه کولاوي او هغه صفایي کوي. وینظفها، او د هغې صفایي کوي، یعنی هغه صفا کوي. ينظفو کې هو ضمیر دی، هغه هماغه د مدرسې خادم ته راجع دی. وینظفو، او هغه صفا کوي. څه صفا کوي؟ ها دغه کلاسونه، درسګاهګانې. او هغه ټلی وخي، هغه ټلی وخي. نو ویدق الجرس، دق یدق معنی ده وخل، اردو کې وایي بجانا. ویدق الجرس، او هغه ټلی وخي، جرس ټلی ته وایي. ماښام درسګاهانې بندوي، ماښام کې دا ټول کلاسونه بندوي. ویغلق الفصول مساء، ویغلق الفصول، فصول د فصل جمع ده، فصل یو کلاس ته وایي، فصول ډېر کلاسونو ته وایي. ویغلق الفصول مساء. اغلق یغلق، اغلاق باب افعال لري، د ثلاثي مزید فی ابواب لري. او یغلق فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغه ده، په دې کې هو ضمیر هماغه خادم ته راجع دی. ویغلق، او هغه بندي الفصول کلاسونه، درسګاهانې، مساء ماښام. هغه شپه او ورځ په اخلاص د مدرسې خدمت کوي، هغه شپه او ورځ په اخلاص د مدرسې خدمت کوي. هو یخدم، هو یخدم المدرسه، هو یخدم المدرسه، هغه د مدرسې خدمت کوي. لیلا و نهارا، د شپې او د ورځې، بالاخلاص اخلاص سره. نو دا خو زمونږ د پښتو جملې وي، مونږ ته عربي جوړه کړه، او اوس مونږ له د عربي جملې راکړي، د دې نه به مونږ د پښتو جملې جوړو. نو دویم سوال دی محمود ولد نشیط، محمود ولد نشیط. دا اصل کې دی محمود
ولد نشیط. خو دلته کې پکې یو د محمودن کې د تجوید یو دغه استعمال شوی دی، یو قانون استعمال شوی دی. د تنوین نه پس حروف ارملون نه یو حرف راشي نو هغه تنوین به بیا په هغې کې موږ مدغم کوو. نو محمود ولد نشیط، محمود یو چست یعنی محنتي هلک دی. یأخذو کی هو ضمیر دی، هغه هماغه خادم ته دی، محمود ته راجع دی. یأخذو سلة صباحا، سله په عربی کې ټوکرۍ ته وایي، شکرۍ ته وایي. هغه سحر ټوکرۍ اخلي، شکرۍ اخلي. ویخرج من البیت، او هغه د کور نه وځي. ویذهب الى سوق اللحم، او هغه د غوښې مارکیټ ته ځي، یعنی د غوښې بازار ته ځي. فیشتری لحما، فیشتری دا یشتری دا فعل مضارع صيغه واحد مذکر غائب ده. فیشتری لحما نو هغه غوښه اخلي. ثم يذهب الى سوق الخضروات، خضروات د خضرتون جمع ده، خضره سبزی ته وایي او خضروات سبزیانې. ثم يذهب بیا هغه ځي، یذهبو کې هو ضمیر هغه هماغه محمود ته راجع دی. بیا هغه ځي الى سوق الخضروات، سبزی منډۍ ته، موږ ورته سبزی منډۍ وایو، او دلته کې سوق الحضروات لفظي معنی ده د سبزی مارکیټ. فیشتری خضرة و فاکهه، فیشتری خضرة و فاکهه. دا یشتری فعل مضارع واحد مذکر غائب صیغه ده، دې کې هو ضمیر هماغه محمود ته راجع دی. فیشتری نو هغه اخلي، ساخلي خضرة و فاکهه، سبزی او میوه، یعنی اردو کې ورته انګلیش کې ورته فروټ وای او په اردو کې ورته پھل وای. فاکهه ورته عربی کې وای، موږ ورته میوه وایو، او خضره سبزی ته وای. یضع کې هو ضمیر هماغه محمود ته راجع دی. ویضع او هغه ږدي، ها دغه سبزی او فاکهه د میوه. ویضعها او هغه ږدي فی السله، سله هماغه شکرۍ ته وایي، ټوکرۍ ته وایي. سلک په سله کې ږدي، هغه دغه فروټ او سبزي په دغه شکرۍ کې ږدي. ثم یرجع، دا یرجع فعل مضارع واحد مذکر غائب صیغه ده، هو ضمیر پکې هماغه محمود ته راجع دی. ثم یرجع الی بیته، بیا هغه خپل کور ته واپس کیږي. ثم یرجع بیا هغه واپس کیږي الی بیته خپل کور ته. ویتناول، تناول یتناول، تناول باب تفاعل نه دی او د دې معنی را خوراک کوي، خوري. ويتناول فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغه ده او په دې کې هو ضمیر محمود ته راجع دی. ويتناول الفطور، فطور د سحر ناشتې ته وایي، غدا د غرمې خوراک ته وایي، او عشاء د ماسخوتن خوراک ته وایي. نو فطور ويتناول الفطور، او هغه ناشته کوي، سحر ناشته کوي یا د سحر خوراک کوي. ويشرب الحليب، ويشرب الحليب، يشرب دې کې هو ضمیر هماغه محمود ته راجع دی. یشتری فعل مضارع واحد مذکر غائب صیغه ده. ويشرب، يشرب فعل مضارع واحد مذکر غائب صیغه ده. ويشرب الحليب، حليب په عربی کې پيو ته وایي، لبن هم ورته وایي، حلیب هم ورته وایي. نن سبا ورته څوک لبن نه وایي، عرب لبن نن سبا د ماستو دپاره استعمالوي. مونږ ورته اردو کې ورته دهی وایي، مونږ ورته ماسته وایو، او عرب د پیو دپاره حلیب لفظ استعمالوي. ویشرب الحلیب، او هغه پی سکی. ثم يذهب الى المدرسه، ثم يذهب فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغه ده، هو ضمیر دی په دې کې محمود ته راجع دی. ثم يذهب الى المدرسه، بیا هغه مدرسې ته ځي. نو دا زمونږ دواړه سوالونه حل شو د تمرین، او الدرس الثامن والثلاثون 38 نمبر درس ختم شو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقه الكلام.